د قاتل د کور نه کډه وړې ده، میخې بوتلې دي، کونترې بوتلې دي، د قاتل د کور نه هر شی تللی دی جي، کټونه وړي دي، ټي وي وړی دی، پولیس یې تې وړي جي، خو د ده ورله پولیس تر دې وخته پورې جوخ رانغو. قرآن او حدیث موږ صرف اسې برای نام کورونو کې ایښي دي، خو لیکن چې کوم عمل او د کوم هدایت دپاره دا راغلي دي هغه منشور موږ نه دی خپل کړی، په هغې باندې موږ ورته مزل او تګ نه کوو. دې دواړه وایي چې موږ د ریاضیاتو کې ناست وو او دې ظاهرشاه پیسې غوښتې چې زموږ د کلي ټرانسفارمر خراب دی او ده به چنده راغونډوله. مستقبل کې دا چې کله ټرانسفارمر خراب شي حکومت یې نه ټیک کوي او خلک یې په خپلو پیسو ټیک کوي، څه کول پکار دي؟ دا موږ نه ګیله کې دا زموږ عوام دي، د سر ګوډونه هم دي دا ټوله موږ نه ګیله کې چې تاسو لاړ شئ، موږ چې لاړ شو نو تر ننه پورې که تاسو یې ډول بلیاتي اړو څه فنډ راغلی دی نه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو مرګرو په پیشتخره کې د ټرانسفارمر ټیکولو په پیسو باندې د دوو ګاونډیانو ترمنځ جنگ کم تریخوالي ته ورسېدو، د وینو په باران کې 100 کورونه وران شو. دا ټول تفصیلی او افسوسناک رپورټ تاسو ته خیم، خو تر اوسه پورې تاسو زموږ یوټیوب، فیسبوک، انسټاګرام او ټیک ټاک نوی سبسکرایب کړئ او نوی فالو کړئ نو ضروري سبسکرایب کړئ. ګرانو مرګرو 2 ورځې پهله چې حضرت بابا کې کم یو الګ قتل شوی، شاه سید الګ قتل شوی، دغه پلار سره ولاړ ابن او پښتنه کوي چې دا جګړه پس شوی و. په دغه ورځ خو جي ما ځان سره بوتلې ډیوټي له یونیورسټۍ کې ما سره جي کچاو کې مالیتوب کولو، نوکري کوله. هغه مونږ چې د یونیورسټۍ نه راغللو تقریبا څه د پاسه 1 بجه وه، چې راغللو کېناستو، روټۍ مو خوړله، دې بار راووتلو، دې ترور کره ننوتو، جي ترور کره و چې والله یو میلمه راغللو، هغه ناکینګ وکړو، دې راووتو. چې دې راووتو هغې سره لیک سلیک وکړه، ورپسې جي د ما سره یو 10 قدمو کې کور دی، دویم کور د ده دی جي. دې راغللو او هغه میلمه ته یې کنځلي وکړي، ویل 200 روپۍ د ټرانسفارمر تا ته پاتې دی، هغه ماله راکړه. هغه جي میلمه څوک و؟ نوم یې څه و؟ ابرار نامه ده جي، افریدی دی، دلته کې په کرې اوسېږي، ډېر غریب سړی دی جي. هغې ورته وویلي چې یا لکه ما سره پیسې نشته، زه بېروزګار یم، زما پلار نه غواړه، به درله درکړي. دا زما بچې ورته وایي چې ګوره کنځل مه کو، کنځل سره کې دا خو زما میلمه دی، زما د ور مخې ته ولاړ دی، دا کنځل ته ماته کې. د بیا کنځل کړي دي، اجي 21 کاله عمر و، د عمر نه کم و، دا خپله جي چې کوم دی د 65-70 سال عمر سړی دی. هغه زما بچي ورته ویلي چې سم شه، کنځل مه کو، دم ورته کنځل کړي، هغه هم کړي دي. کنځلې چې یو بل ته وکړلې، دې کور ته لاړلو، د محلې خلک وایي چې زموږ دا یقین وشو چې بس ختم شه خبره، څه خبره نشته، څه لاس یې مو ونه چلو، څه حرکت هم نه دی شوی. زما دا بچی هغه ملګري سره دغلته کې کېناستلو په دغه پوله باندې، چې په پوله باندې کېناستلو، نو په دغه دوران کې دې بدبخته د کور نه تماچه او ټوپک دواړه ورپسې راوړي. ملزم و؟ نوم یې درځي تاسو له؟ نامه یې راځي راله جي، ظاهر نامه ده جي. هغه جي زما دا بچی ورسره په پوله ناست دی، د ټوپک یې راوړلو او هغه زما بچي ته یې ټوپک ونیسلو، هغه میلمه ویشتلو، افریدي ویشتلو. زما دا بچی ورته وایي چې دې موله چې دومره نارې جي، زما بچی یې مو ویشتلو، هغه افریدي یې مو ویشتلو. شکر دی هغه افریدي الله بچ کړی دی، هسپتال کې دی لګېدلی، زخمي دی، خو زما بچی په معده لګېدلی، بس هغه وخت واده پوره وه حاجي. بس تاسو دغه ټایم چېرته وی؟ تاسو ته اطلاع څنګه وشوه؟ کور کې جي په دغه وخت کې جومات کې وم. بیا چې لاړې نو ستا زوی چېرته و؟ زما زوی چې زه را په منډه شوم، نو دی زما خوريونو امبولانس کې اچولی و، دلته سوزکي ډبه ولاړه وه، خپل هغې کې اچولی و، هغه بوتللو هسپتال ته. زه لاړلم اف آی آر له، چې اف آی آر له لاړلم جي په منډه باندې. مرزا صاحب ما ته وایي چې مونږ راپورټ لیکلی دی، ما ته ټلیفون شوی دی. مېل چې تا له څوک راپورټ له راغلي چې تا لیکلی دی، تا ته ټلیفون شوی دی.
جی دا کم کس چې قتل وکړو دا د پولیس انفارمر دی دا پولیس ټول جی دغه ملګري دي او زمونږ ملګرتیا نه کوي جی مونږ کتلي زمونږ په دې کلي وطن کې چې داسې حالات شوي دي د قاتل د کور نه کډه وړې ده میخې بوتلي دي کونترې بوتلي دي د قاتل د کور نه هر شی تللی دی جی کټونه وړي دي ټي وي وړی دی پولیس یې تې وړي جی خو د ده ورله پولیس تر دې وخته پورې جوخ رانغو په هغه مو کم زه میرزا دوکه کم ویل موبایل درغلی چې زه دلته راغم ما پوره جي 3 پاوه وخت موبایل ته انتظار کړی دی ما سره جي د هغې یو ورکوټې ټوټه ویډیو هم شته چې ما هغه موبایل هغه ټایم کې وکړو میل دا وګورئ جي دا بدبخته اوس راغو دې میل ماله جي نیمه ګنټه پس راورسېدو چې زما بچې به په هسپتال کې مړي د هغې نه وروستو زه جي هسپتال ته لاړلم چې هسپتال کې ما بچې وکتو هغې په لاره ساه ورکړې وه څادر یې پرې غوړولې خپې لاسونه یې وله تړلي وو اوس پورې چې کم دا 3-4 ورځې وشوې نو پولیس چاپه ماپه نه ده والې په خلکو نه جی بالکل نه چاپه څه کې چې دې خواته راغلي هم نه دي دغه کور طرف ته اوس جی ما سچوت صاحب ته ویلې مې دغه رنګکار دی سچوت صاحب ما ته وایي ته غم مه کوه مړه خیر دی په کلر چې خبره سړه شي بیا به ګورو دغه مطلب دا چې دې سړی شي نو به زما ورځ هم نشته ته ولې د پولیس خاطر ولې نه کوې وایي ته مطالبه د حکومت نه ولې نه کوې د پولیس نه ولې نه کوې و چې پولیس نه زه مطالبه وکړم چې څومره ګندګیر خلک دي ټول د پولیس انفارمران دي څوک پوډر خرڅوي څوک چرس خرڅوي څوک آیس خرڅوي او د پولیس انفارمري کوي او زما وروا چې کوم دي غلطیانې کوي پولیس ورته غږ هم نه کوي ستا د دې زوی څومره عمر و زما د زوی جي 21 سال عمر و 3 میاشتې وشوې جي چې واده مې ورته کړی دی ښه په مینه په محبت یې واده کړی و ځان ته یې خپله کړی و جي ډېر په غریبۍ کې ډېر په قرضدار کې ډېر یو د عاجزۍ واده مې ورته کړی و د 3 میاشتو ماته انګور هم پاتې شوه او زما زوی هم مړ شو خو حکومت چې غم نه کوي نو زه خو به دا بلوتې ویم زه به دا خبرې کوم زما خوله خو څوک نشي ګنډلی آمین آمین جي چې ستا نوم دی او دا جګړه چې شوې وه دې کې ستا څوک زخمي شوي جی زما الیاس نوم دی او زما ورور پکې زخمی شوی او شاسید وفات شو دغه نوم دی چې کوم زخمی دی ابرار او هسپتال کې دی جی اوس فی الحال دا څه چل شو دا ترانسفارمر پیسې چې کمې غوښتې 200 روپۍ نو دا ستاسو کور ته څوک راغلي دی پسې پهله نه جی راغلي به مو که نه جي خو دې چې کوم دی دلته د ملګري ته راغلو دا لږ دا کس وله راووتلو دوی چې کوم دی ورسره بس د کس د ملګري چې کوم دی ورته ومویل چې خیر کنځل سپک مه کوه او د خلکو خلاص هم کړل پوه شو ورته ویل زه بس لاړ شه دې دواړه ترې لاړل هلته جي چې لاړل دی 10-20 منټه پس ورپسې بیا راووتلو ټوپک او تماچې سره او جي هلته ناست دوی وایي چې زه به څه به نه وایي راته دی نه پس ته یې پرې ډز وکړلو دواړه یې وویشتل جي دا ترانسفارمر چې خراب شوی و د کور په کور دی 200 روپۍ غوښتې نو ستاسو کور ته څوک راغلي و دې پیسو پسې مخکې دی نه پهله راغلي وو جي او نو څه ورته موږ سره لکه زه په خپله وم هم نه دلته زه ترې وم کار له چکداره کې وم که نه جي او والد صاحب هم نه و او دی بس داسې و چې نه وي ورسره پیسې جي او نو څه ورته نه وې میلاو او جي نوې تنخواه ورته نه وه میلو نو به ځکه نو هغه ورته څه ویلي و چې کله به درکړم او ورته ویل وي څو ورځې صبر وکړئ خیر دی نو به ده ورته وویل چې کنځل یې ورته وکړو سپک رد بد یې ورته وویل دا ستا ورور چې کم زخمي دی دی څه کار کوي جي د کارخانه کې دی مسالې انډسټري روډ باندې او واده ماده کړو نه جي نه واده یې نه دی کړی څونه عمر یو یاره عمر به یې داسې 20 سال 19 وي اوس د هغه هسپتال کې چې کم دی څه حالت دی څنګه دی بچ دی یاره جي بس د مونږ په هغه باندې خو بچ دی خو بس یقین نه راځي چې بچ شي ځکه یو واټ کې پروت دی جي بس ګرانو ملګرو د پیشتخر کسان ممبر دی محمد عامر خان دې سره ولاړم دې نه به تپوس کوو چې دا خبره دا کم جګړه شوې دا یو کس پکې مړ دی یو زخمي دی د 200 روپو تنازع هم د ترانسفارمر نو دا د ګورنمنت ذمہ داری نه ده چې دا میټر دا دونه ډیر بلونه راځي په دې میټرو پسې او بیا ترانسفارمر خراب شي خلک په خپلو پیسو ټیکوي السلام علیکم جی دا بالکل د ګورنمنت کار دی خو بس زموږ بلدیاتي نظام خو نن 4-5 کاله وړاندې داسې چې موږ ته نه ناظمانو ته څه فنډ میلاویږي او نه بلدیاتي چې کوم زموږ د نور زنانه دي کونسلر یا ممبران دي هغوی ته فنډونه نه میلاویږي نو دا پشتخره کلي کې چې هر کلي کې داسې د غوي چې هغه علاقې په سطح کوم ځای کې ترانسفارمر خراب شي 50-60 کور نه وي اجتماعي طور باندې 1500-300 روپۍ کور راغونکي او کوي یعنې حالان کې دا ستاسو په تعاون باندې ځم چې دا خو د ګورنمنت کار دی نو سرکاري لحاظ ته چې موږ دفترو ته یوسو
هغه هم دغسې پراتی هغه هم لاک کړی یې په میاشتو ټرانسفارمر پروت یو نه څوک داسې تپوس کوي او نه دغه کوي او چې د ووټونو یا د پارټیانو سلیکشن دغه راشي نو بس همدا خلک هم منډې تړلې وي خو کار مونږ له څوک هم نه کوي حتی چې مونږ دا مونږ نه ګیله کړي دا د مونږ عوام دي د سر ګلونه هم دي را ټول مونږ نه ګیله کړي چې تاسو لاړ شئ مونږ چې لاړ شو نو تر ننه پورې که تاسو یې راوړئ بلیاتي اړو څه فنډ راغلی دی نه دی ایس ایچ او تانه پیشتخره تحسین الله خان سره ولاړم دي نو پوښتنه کوو چې دا د 200 روپو په تنازع باندې یو کم قتل شوی او یو پکې کس زخمی د ملزم خلاف څه کاروایی شوې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مهرباني کې سره وایي چې تاسو راغی دا پرون داسې واقع شوې ده چې دا ظاهر نامه ده د ملزم دی وایي چې دغلته دا یو بادشاه د غزوی دی سید بادشاه نامه ده بل د ابرار لیکو سره دي دواړه وایي چې موږ د ریاضیاتو کې ناستو او د ظاهر شاه پیسې غوښتي چې زموږ د کلي ټرانسفارمر خراب دی او د چنده راغونډوله نو د ابرار لیکو چې ما په غوسې په تور کې چې کوم دغه پیسې ولړ کې 200 روپۍ وې د وی چې د بادشاه ته ویلې سید بادشاه ته وی چې د ماته کنځل وکړه او د کور ته لاړ بیا چې کوم د کونه تماچو ټوپک وروړو نو بیا چې کوم دی فایر کړی یو زخمی دی یو مړ دی اف آی آر هوګه بغاده شوی دی کوشش کولګیو دوه درې ځکه چاپی سلور دی کې چاپی موالي ملزم گرفتاری کوشش روان دي مخبرانو او پولیس انفارمرانو سره رابطه کیو ان شاء الله جلد به گرفتار شي ان شاء الله د مقتول چې کم پلار دی دا غم دا وینا وا چې دونه درې ورځې تیرې شوې او پولیسو سره پورې ملزم اون نیو کنه نو د دې خبرې تاسو څه مطلب د ملزم نو دونه خو مده چې کسر به یو ورځ وشو مده نن درې ورځ کنه نو خامخا مده سړی دونه غټه وقوع کی نو خامخا دغه انډرګراوند وي مونږ دغه ټیکنیکل دغه باندې طریقه باندې هم لګیو موبایل هم سکی سیته دی ګړیو نمبر ولا دغه نه شي ځکه چې سیم دغه کوی د ټایم نه چې کوم د شل منټه پس بند دی بیا نو ان شاء الله چې څنګه کنټیکټ وشي ارزي کې چوي نو کوشش کوو چې ان شاء الله گرفتاری وشي شاسید تاسو زما جی ډیر پوخ مرګره او بل دا چې کلیوال مې او ډیر خما شو مورسه کلاس فیلو مې او د ظالم ور سره بد داسې غلط کار کړی دی په 200 روپو باندې پناه کا باندې ورسېدی شاسید کله واده شوی شاسید به داسې سکم 3 میاشتې کېږي د واده او جا ستا خو د ډیر وخت نه مرګره کنه چې جګړه مارو نه بس دماغونه خیر لګ دغه خو بس اوس د واده سره ډیر کنټرول شوی او پیښ ډیر ټیک شوی وو ډیر ښه شوی او نه به دارنګ فضول خبرې کولې نه به جګړې کولې چا سره بس خې اخلاق پیچلو لور سره خپل کار له پابند لو پلار سره پابند لو پلار سره ډیپټې نه راتلو مخکې د جنگ جګړې چا سره وی نه نه جینا دی ورځ باندې چل شوی دی خو خبرو کته تاسو انفارمیشن دی بس په دې ورځ داسې شو چې مونږ خپل هم د ډیپټې نه راغلو بس د مرګره د پسې راغلو او چې کم دی ته ګیټو ډبولو دی په کور کې وو او چې کم دی ته ګیټو ډبولو دی وروته بس ور سره کېناستو دا بل ظالم راغو د بده بل نه پیسې غوښتي او د ورته کنځلې کولې د ورته چې کنځلې مکو مال راغلې چې کله مان لاړ شي بیا ورتال ته کنځلې کوا ٹھیک شو شاسید چې کم دی د خبر خو دی ټولو کنه د اخیری ځل وسره ستا ملاقات کله شوی دا ورسره جی زما 2 ورځې مخکې شوی څه خبره ترې شوی تاسو والله بس غب شپ را سره لګولې ورسې کار ډیپټې نه راته ویل ډیر خوشاله وو ډیپټې نه براغو بیا موټر سایکل وېستو پاغه به لشل روپې مزدوري وکورسې ډیر خالکو واده بارکه تاسو سره خبره ترې غب شپ لګیدل مخکې ډیر خوشاله او ډیر د خوخي واده وو ډیر د خوخي واده وو دا واده په خپل خوخه کړو او جا په خپل خوخه کړو امر من عمله او دلته د محله حضرت آباد پیشتخره په هیان دلته خو جینه دلته ام پی راځي نه مې راځي او شکل د وټونو الیکشن ورځي شي نو ار سړی بیا راماتي نه جمعات ګوري نه اجره ګوري ور راتړځي او چې کله بیا زمون کارونه شي بیا نه خپت نه لګي بجلی ټرانسفارمر مونږ ځان په خپل سمو لینکونه په خپل سره جوړو لارې په خپل سمو نه دلته جنازګاه شته نه دلته سرکاري ټویل شته مستقبل کې لکه دا څنګه په ټرانسفارمر په پیسو جګړه دا پیله جګړه نه ده بلا شی پیله په دې جګړې شوی دي دغه سي خلک به کې مړ شوی دي مستقبل کې دا چې کله ټرانسفارمر خراب شي حکومت هم نه ټیکي او خلک په خپل پیسو ټیکي څه کول پکاري یاره به زموږ خو د ام پی ایګانو مینه ته خواسته چې دی راځي زموږ د غریبانو تاسو ته کوي د وټونو ورځ کې راځي او امروز کې دی به تاسو نه کوي او جی نو څه کول پکار دي بس دی دا کول پکار چې موږ ته یو سي ټرانسفارمر لګي دا ګورم د ګل غونتی الګ پکې لاړو نو دې ته زموږ د درخواست چې دلته کې راځي مونږ ته یو ټرانسفارمر لګي د لارې کوسي دې مونږ ته سمي د اوبو دلته غټ تکلیف دی تاسو بدلته مخکې وګورئ یو کورنه واته پیپونه راوتي دي خلکو ځان له یو پیپ کور ته بوتلې دي ډېر تکلیف دلته د تاسو د زوی چې کوم د ملزم دی دا نه دی نیول شوی د حوالې سره تاسو پولیس افسرانو نه څه مطالبه کوي
نو موږ به چې څه مطالبه وکړو غریبي ده خو د پولیس افسرانو ته هم دغه ریکویسټ دی سوال کوو چې زما د بچي قاتل دې ګیر کړی شي ضرور دې ګیر کړی شي چې ډېر ظلم یې کړی دی د کلي وطن کې تپوس کولی شي او بچ هغې ګیر کړو نو زمونږ نور څه کار دی ورسره خو ظالم دی نن یې زما زوی مړ کړو سبا به د بل چا بچی مړ کړي مولانا صاحب دا راته وایي په دې وړو خبرو باندې جګړې وشي هغه دغسې مرګونو ته ورسي د خلکو دا صبر ولې ختم شوی دی وجه اصل مسله د دې خبرې دا ده چې په خلکو کې د خپل ځان د اصلاح غم نشته مونږ خپل اصلاح نشته دی چې د ځان اصلاح مونږ وکړه په مونږ کې به صبر هم راشي په مونږ کې به فهم هم راشي په مونږ کې به پوهه هم راشي مونږ د خپل اصلاح غم نه کوو بل ته ګوته نیسو د بل عیب ګورو خو خپل عیب مونږ نه ګورو نو همدغه په معاشره کې عمده معامله ده چې اصلاح د مونږ نه ده شوې د معاشري اصلاح به څه وشي چې هر سړی د خپل ځان اصلاح وکړي انشاءالله ټول ملک کې به امن راشي په قريه کې به امن راشي په علاقه کې به امن راشي مشکل دغه دی کې جوړ شي زموږ بې صبري په همدې وجه ختمه ده چې یو خو زموږ د دین نه لرېوالی دی موږ علماو ته نه کینو موږ چېرته بیان ته کېنناستو قرآن او حدیث ته موږ نه کینو د علماو نه زموږ لرېوالی دی د دین نه زموږ لرېوالی دی قرآن او حدیث موږ صرف هسې برای نام کورونو کې ایښي دي خو لیکن چې کوم عمل او د کوم هدایت دپاره دا راغلي دي هغه منشور موږ نه دی خپل کړی په هغې باندې موږ ورته مزل او تګ نه کوو نو خود به خود زموږ بې صبري هم ختمېږي او په ملک کې به بې امني هم دغسې خامخا راځي جومات نه چې کوم د خلکو لرېوالی زیاتېږي وخت سره دا به رانږدې کېږي څنګه جومات ته به خلک سره څنګه راځي تاسو څه ویل غواړئ نو د دې خو آسان حل دی آسان حل دا دی چې الحمدلله مونږ تاسو چې پیدا شوي یو مونږ ته په کور کې په غوږ کې اذان کړی دی مونږ چې څنګه پیدا شوي یو مونږ د مسلمان په کورنۍ کې پیدا شوي یو نو دا د مور او پلار دا یو ذمہواري جوړیږي چې بچی ته د وړکتوب نه داسې تربیت ورکړي چې د جومات طرف ته مایل کړي د وړکتوب نه چې ماشوم بچی جومات سره مینه محبت پیدا شي دی چې بالغ شي دی به خود عالم سره هم کینی دی به قرآن ته هم کینی دی به دین ته هم کینی خود به کې اصلاح راځي دی به د بل هم خیر ساتي د ځان هم خیر ساتي نو انشاءالله معاشره کې به دا خاطرې نه پېښېږي خلکو ته انشاءالله ګرانو ملګرو په چم ګاونډ کې ژوند تیرولو دپاره ډیر زغم او برداشت پکار وي که په داسې وخت کې د برداشت نه کار نه خستې شي نو د ټول عمر پیمانې نه علاوه بله هیڅ نتیجه نه روزي الله دې په موږ باندې رحم وکړي او الله دې موږ کې صبر پیدا کړي ډېر